محترم یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغی دا اللہ رسولا من احق بحسن صحابتی دا اللہ رسولا سوک دیر حقدار دے چه زور سرا خروی وکم خدمت وکم خیسته خبری ور سره وکم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ستام صحابي هو پوه شو چې یو ځل مې ته تاسو کو بس د مور راته وویل چې د مور سره په ټول مخلوق کې د مور ډېر خدمت کول ډېر خیال ساتي دیم ځل صحابي تاسو کوي ثم من الله رسول بیا د چا خدمت کوم د مور نه وستا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای امک استاد مور یا ورته صحابي فرمای الله رسول ثم من دریم ځل تاسو کوي صحابي رضی الله تعالی عنہ چې بیا د چا خدمت کوم په دریم ځل امک استاد مور سلورم ځل کې تاسو کوي دا صحابي ثم من بیا د چا ثم ابوک یا اباک استاد پلار خدمت دی او سوچ کو درې ځلې د صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کوي د چا خدمت کوم د چا خدمت کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوانه ورته جواب ملایي د مور خدمت کوا د مور خدمت کوا د مور خدمت یو بل صحابي راځي یا رسول الله من ابر زما د چا سره خوخوي کوم د چا سره به ډېره نیکي کوم په ټولو انسانانو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم درې ځله فرمایي غالبا بهز ابن حکیم رضی الله تعالی عنه دا تاسو کړو یا د دې روایت دی چې صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه چې من ابرو د چا سره ښه انسان کوم خوخوي د چا سره کوم د الله رسول الله څوک ډېر حقدار دی زما د پستی جوړي زما د هغه ښه عمل چې ښه عمل ورسره وکما د خدمت وکما دا څوک ډېر حق رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي امک 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 ثم اباک ثم اقرب فالاقرب درې ځله د مور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بیا ستا د پلار بیا چې څوک درته په رشته کې مور او پلار مې سره څومره نږدې دی نږدې محترم سوچ کوئ فکر کوئ چې د مور څومره عزت او احترام پکار راځه چې مو ته نن ځان سره سوچ وکړو چې زمانه مور خپه ده که خوشحاله یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی ورته وایي د الله رسوله د الله رسوله د مور او پلار په ما باندې څومره خدمت دی د مور او پلار د خدمت په ما څومره حق دی چې کومئ اخر به د مور او پلار څومره حق دی په دین اسلام کې ما پوه کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم مختصر جمله فرمایي ناشنا جمله وی اے صحابي هما جنتک و نارک دا مور او پلار ستا دپاره جنت هم دی که خدمت دې وکړو و نارک او ستا دپاره جهنم دی اور هم دی که تی چېرته بېعزتي وکړله یعنې د مور او پلار په خدمت به ته جنت ته داخلېږي او د مور او پلار په بېعزتۍ او په بېادبۍ به ته دوزخ ته داخلېږي بس رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دغه جمله مبارکه وفرمایي محترم و بیا د مور مینه دا په یاد ساتئ د پلار نه سیواله ولې ځکه مور دغه ماشوم چې دی په خپله وینه باندې غټ کړی دی د مور په ګېډه کې پروت دی خپله وینه یې ورکړې ده بیا هم الله جل شانه ته خپل مخلوق معلوم دی که د بچي د دې پویو انتظام یې په بل ځای کې کړی وی نو دا به مور ته لږ تکلیفات سیواوې نو د مور په بدن کې الله جل شانه دته پی برابرې کړلې چې دا مور ځان پورې نږدې کړی خپل بدن پورې لګولې او پی ورته ورکړي د ټولو نه غټه مدرسه دا د ماشوم دپاره دا د مور غېږ ده مور به ماشوم ته په اودس کې پی ورکوي په بسم الله سره به یې ورکوي کله چې مور عبادت گزاره ده دغه پیو کې الله خپل اثرات پیدا کوي مور تلاوت کوي پیو کې اثرات راځي مور منځونه کوي پیو کې اثرات راځي مور ذکر کوي په پیو کې محترمه اثرات راځي دغه د اثراتو او اثراتو نه ډک پی دا چې کله یو مسلمان ماشوم ته ورغلي یو خوش قسمته ماشوم ته ورغلي د هغه نه به عالم وځي د هغه نه به مفتي وځي د هغه نه به داسې انسان وځي چې د مسلمانانو د انسانانو په کار باندې به راځي نو میندو ته پکار دي چې کله ماشوم ته پی ورکوي کله په ګېډه ماشوم شو چې د الله جل شانه نه ویریږي او د الله عبادت ته ډېره توجه وکړي ځکه مکمل د مور او پلار اثرات بچي ته ور منتقل کېږي صاحب دا اوسنۍ ټکنالوژي تا سره